خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه. دا حدیث حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ روایت کړی دی. څنګه چې مخکینی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د لوی لوی ګناهونو تذکره کېدا چې په هغې کې 83 یا 73 چې ونو هغه موږ پرون وشمېرل. هغه په دې 84 دغه موږ وشمېرل چې دا 84 لوی لوی ګناهونه دي چې په دې احادیثو کې ځای په ځای باندې بیلا بیلا د هغې تذکره وشوه. مثلا پروني 3 احادیثو کې مونږ دا زده کړه چې غټ ګناهونه شرک هم دی، د مور و پلار نافرماني هم ده، انسان وجل هم دي، په دروغه قسم خوړل دي. بل حدیث کې هم زده کړه چې جادو کول، دغه شانې زنا کول، سود کول، د یتیم مال خوړل، په میدان جنگ کې د کفارو سره د مقابلې نه تیښته کول، په مسلمانانو زنانو نارینو باندې د زنا الزام لګول، دا مختلفو ګناهونو تذکره کېده. نن چې کوم حدیث ولولو په دې حدیث کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي غټه ګناه چې کوم سړی کوي، دا کوم ګناهونه چې مونږ غټ یاد کړه، په دې کې د یو څو به طور خاص تذکره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی ایمان راوړي، لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي صلی الله علیه وسلم، نو د دې سره د دې ایمان مثال د یو رڼا دی، د یو نور دی. نو دا د مسلمان زړه ته دا نور ننوځي او د مسلمانان دا زړه د دې نور نه ډک شي. بل یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه نور او دغه ایمان بیا یو خونی چې کوم خلک ایماندار یې هغه محسوسوي، باقاعده خونه او هغه نور چې دی نو هغه مؤمنان محسوسوي. او پرونم چې کوم حدیث ووایي او په هغې کې مې زده کړه چې په نیکۍ باندې بیا دا انسان خوشحالیږي چې نیکي وکړي، ښه کار وویني خوشحاله شي، او چې ګناه وکړي یا ګناه وویني نو زړه یې ورباندې دردېږي. بس دغه د دې ایمان هغه نور هغه اثرات یي په زړه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس چې کوم حدیث وایو په دې کې به طور خاص د یو څو عملونو تذکره وکړه چې دا ګناه کبیره سړی کوي، نو په دې وخت کې د دې زړه نه دغه نور اوچت شي بیرته، ځکه د مسلمان زړه د دغه نور نه ډکي. او دا کمې ګڼکپیانې، دا کم غټ ګناهونه چې دي دا او ایمانداري دواړه په یو ځای باندې نه ټینګېږي. لکه یو لوښی دی په هغې کې تا غوړي وراچېلي نو اوبه چې هر څونه وراچي یا به تلوېږي. نو د ایمان مثال چې دی نو هغه د نور دی، او دا نور سره تیارې یو ځای کېږي نه، نو یا به په دې زړه کې نور وي یا به پکې تیارې. نو چې کله یو سړی په خپل اختیار باندې دا ګناهونه کوي، مثلا زنا کوي، قتل کوي، غلا کوي، شراب څکي، د خپل زور په بنیاد باندې حمله کوي او د خپل د حملې په نتیجې کې د بل مال لوټي، خلک ورته ګوري خو غږ ورته نشي کولی، زورور یې اجتماعي مال کې خیانت کوي،
یا څوک وجني، نو په داسې حالاتو کې د سړي نه د ایمان دا نور اوچتېږي او زړه خالي کېږي د ایمان نه. که په دې حالت کې دی مړ شي نو د دې مطلب دا دی چې دی به بیا مسلمان نه مري، د اسلام په حالت کې به نه مري. چې کله دا د دې عمل نه وروسته توبه وباسي، توبهګار شي، استغفر الله ووایي او دا ووایي چې الله دا کار رانه شوی دی، دا کار واقعي د ګناه و خو بیا مې توبه ده بیا به نه کوم، نو دا ایمان بیرته راشي د زړه ته ننوځي او تیارې ته د ظلم چې دی بیا لرې شي. په دې وجه باندې پکار ده چې د مسلمان سړي زړه د دې ګناهونو د تلوث نه او د ګندګو نه بالکل پاکي. خو بالفرض که خدای مکه دی او سړي نه دا عمل کې چرته وشي نو فوراً الله تبارک وتعالی ته رجوع پکار ده، توبه ایستل پکار دي او د توبې دپاره څه خاص انداز نه شي چې ګنې خاص انداز به اختیاروي. بس په خپله ګناه باندې د سړی ستومانه شي، اقرار دی وکړي چې الله تعالی بیا به دا کار نه کومه، عهد دی وکړي او دا کار متعلق د معلومات حاصل کړي چې ګناه پکې څه ده او د ثواب کارونه کم دي. نو په دې خاطر باندې د ایمان هغه خوند او هغه ذائقه به بیا وسکي او بیرته به د ایمان زړه ته کوز شي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نظر چې دی چاته کتل نارینه و زنانو ته یا د زنانو نارینه ته یا هغه ځګونو ته چې هلته کتل په کار نه دي په شریعت کې او سړی ورته وګوري، وایي دا شیطان غش دی. غش کم سړی چې من ترکه چا چې پرېښود دا نظر کول چاته کتل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی وایي چې ابدلت له ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، زه به دته داسې ایمان نصیب کړم دوباره چې د هغې خوند به دی په خپل زړه کې محسوس کړي. نو توبه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه په خپله باندې د 80 ځلو نه زیات ځل توبه وباسم. نو استغفار د خپل ذکر مستقل ایسه ګرځول پکار دي، په خولې باندې هم د استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله یا زماری توبه الله تعالی زما توبه قبول کړه چې څه الفاظ ته ویلی شي هغه الفاظ د توبې وایه، په خولې باندې هم وایه او عملا چې درته پته ولګي دا کار مې ټیک نه دی، دا کار مې ټیک نه دی، نو آینده دپاره دغې ګناهونو نه د ځان د بچ ساتلو خواري کول پکار دي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث الفاظ مضمون مو ووایه، اوس الفاظ چې هم زده شي ښه وي. وعنه د دغه صحابي نه روایت دی، هغه صحابي څوک دی؟ تیر حدیث چې نقل کړو ابو هريره دی رضی الله عنه. قال دا ابو هريره وی رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یزنی سړی زنا نه کوي، الزانی زناکار سړی یا ښځه، حین کله چې یزنی دی زنا کوي، کله چې یو سړی زنا کوي وهو مؤمن او دی مؤمن یي، نو لا یزنی زنا نه کوي، الزانی زنا کوونکی سړی حین یزنی کله چې دی زنا کوي، وهو مؤمن او دی مسلمان یي، ولا یسرق او غلا نه کوي، السارق غلا کوونکی سړی حین کله چې یزنی دی زنا کوي، لا یسرق او غلا نه کوي، حین یسرق کله چې دی غلا کوي، وهو مؤمن او دی مؤمن یي، ولا یشرب او نسکی دا الخمر شراب حین یشربها کله چې سکی، وهو مؤمن او دی مسلمان، ولا ينتهب نهبة او حمله نه کوي دی حمله کول په مال باندې، يرفع الناس پورته کوي خلق الیه د طرف ته فیها په دې حمله کې ابصارهم خپل سترګې، خلق ورته ښه په دې بټو بټو باندې ګوري، خدای دونه زورور یي چې د خلکو نه په زور مال علي، حمله پې کوي، رشوت ته اخلي، غصب ته کوي، برید ته وهي، دا ټولې قصې پکې شامل کړه. حین ينتهبها کله چې دی حمله کوي، وهو مؤمن او دی مؤمن یي، ولا یغل او غلا نه کوي، غلا غلول هغې مال ته وایي چې د ډېرو کسانو شریکي، مثلا سرکاري خزانه ده یا چې کوم دی د تنظیم پیسې دي یا د جماعت چنده ده یا د قوم چنده ده، نو په دې چندې کې چې دی خیانت کوي نو دې ته غلول ورته وایي. نو لا یغل او خیانت نه کوي دی احدکم په تاسو کې یو تن، حین کله چې یغل دی غلول کوي، وهو مؤمن او دی مؤمن یي، یعنی کله چې سړی زنا کوي او دی مؤمن یي، یا غلا کوي او دی مؤمن یي، او شراب څکي او دی مؤمن یي، او شوکه کوي او دی مؤمن یي، غلول کوي او دی مؤمن یي،
نو دا نشي کېدی یا به مؤمن یي یا به زناکار یي یا به غل یي یا به مؤمن یي یا به شرابي یا به مؤمن یي یا به شکر کوونکی یا به مؤمن یي یا به چې کوم دی نو امینی غلول وکړي یا به مؤمن یي دواړه یو شان کېدی نشي په دې دواړو کې به دی یوي په یو بل روایت کې دا حدیث خو په بخاري مسلم دواړو کې نقل دی خو په یو روایت کې د الفاظو سره نورم سیوا شوي دي چې ولا یقتل حین یقتل او دی غلا نه کوي او وجل نه کوي وهو مؤمن کله چې دی مؤمن وي قال عکرمه رضی الله عنه پکې دا الفاظ هم سیوا کړي چې قلت لابن عباس ما ابن عباس ته ووې چې یاره په دې الفاظو خو پوه شوم دا الفاظ خو راته یاد دي چې زنا او ایمان دواړه یو دی په یو سړي کې نشي جمع کېدی غلا او ایمان په یو سړي کې نشي جمع کېدی خو کیف ینزع الایمان دا ایمان د انسان نه څنګه اوچتېږي په دې مې لږ پوهېږم قال نو عبدالله ابن عباس راته ووایي چې هاکذا داسې وایي وشبک بین اصوابه دا ګوتې یو بل کې داسې ورکړي دا ایمان د سړي په زړه کې دقه شاني او بیا د تشبیک نه وروسته ثم اخرجهما بیا په قلاره داسې یو بل نه وویستلې چې بیل کې دقه شانې بیل شي وینه دواړه بیل شي او په ان تابه کدی توبه وباسي نو عاد د ایمان بیرته راشي الیه دته هکذا دقه شان بیرته د لاس داسې یو ځای کړو وینه د ایمان ته بیا بیرته سره ننوځي وشبک بین اصوابه او دا ګوتې بیرته په یو بل کې ورمنډلې وقال ابو عبد الله چې دی نو هغه وایي لا یکون هذا مؤمنا تاما یاره وایي دا خو که فرض که مونږ داسې ووایو نو فیصلې خو به په دې باندې الله تعالی کوي خو که په دنیا کې مونږ داسې ووایو د دې حدیث د دې ظاهري الفاظو متعلق چې زناکار سړی مؤمن نشي کېدی غل سړی مؤمن نشي کېدی خیانت کوونکی مؤمن نشي کېدی شوکه کوونکی مؤمن نشي کېدی نو بیا خو په موږ کې یو سړی مسلمان نه پاتې کېږي بیا خو به دا افسران او دا زمونږ د خپل ملک به موږ وایو د نورو سره د موږ څه تعلق دی نو زمونږ په ملک خو بیا یو سیاستدان او یو افسر او یو د تنظیم مشر او یو د جماعت د چندې را ټولونکی او یو د قوم د چندو جمع کوونکی دي خو بیا یو مسلمان نه پاتې کېږي نو ابو عبدالله وی زما خیال دی چې د دې مطلب به داسې چې د ایمان مرتبې دي یو ایمان هغه دی چې هغې ته کامل ایمان وي مکمل ایمان نو مکمل ایمان چې په کوم سړي کې دی نو پای کې به دا یو کوم دی او یو دا چې د ایمان څه تقاضي دي پای کې د چا نه کمې کېږي نو ایمان ناقص نو په داسې حالت کې چې سړی زنا کوي غلا کوي شوکه کوي په دې حالت کې د ایمان مکمل نه ناقص وي نو ولا یکون له نور الایمان نو په دې سړي کې د ایمان نور نه یو دا تاسو یقینو کې حقیقت دی تاسو په ځان باندې تجربه شوي کله چې سړی دروغ ووایي کله چې سړی چېرته ډنګ ټکور په محفل کې کینی د سهار لمونځ ته بیا قضایي ګوره هغه د ایمان نور د ده زړه نه اوچت شي نو بیا دې لمونځونه قضایي ډېر تکړه خلک یي پوهه خلک یي ایماندار خلک یي مؤمنان یي حاجیان یي تبلیغیان یي مجاهدان یي خو چې کله داسې څه ګناه دې وشي چې هغه د ده شان سره نه مناسب نو که مقرر یي تقریر ته یېرېږي که امام یي نو په لمانځه کې غلطېږي دغه شانې که دی استاد یي نو په سوالونو کې غلطېږي دا ولې دا ځکه چې الله تعالی د مؤمن په زړه کې دواړه خانې نه دي جوړې کړي چې هم دې پکې بېایماني پرته وي او هم دې پکې ایمانداري پرته وي یا به سړی ایماندار یا به سړی بېایمانه وي نو پکار ده چې موږ او تاسو په خپل عمل کې اخلاص پیدا کړو او د ایمان تقاضي چې دی هغه پوره کړو الله دې موږ له د ایمان د راوړو او د ایمان د تقاضو د پوره کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین